बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। قدرمنو کتونکو ټولو ناول دا ویډیو تاسو ته پلی کومه دا تاسو ما سره سره ګورئ. دا ضلع شنګله ده جي او مونږه یو ټورنمنټ میچ و فاینل میچ و کرکټ هغې له تللي او بیا د ضلع شنګله داسې غوندې ځای دی چې زه به حیران په دې یم چې په دې کې دا کوم کرکټ واړه جنون انتها ده. دلته د کرکټ سره د مینې انتها ده، ښه ټیلنټ دی دلته. خو بدقسمتي دا ده چې دلته کله ته کرکټ کوې، زما یو تره زوی دی هغه وایي د خره په ملا کرکټ دی. دغه شی دی واقعي. ګراوند سهولت خو دلته بلکل نشته دی. اوس په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو میسیج در کومه. د یو هلک چکه لګولې ده او دا بال تللی دی بره. اوس دا ځای تاسو ته ښکارېږي د دومره خطرناک ځای دی چې دې پسې ما ډرون کیمره بوتله او دا شاټ ما په ډرون کیمره باندې ریکارډ کړ. دا بال دغلته ونښته او بیا دې پسې دا یو ماشوم روان دی او دی به ځي خیجي په دغه خطرناک غر کې او بره وخیجي، بیا د باندې په کته راشي. الله دې نه کي خو که د ده معمولي مخ په ګډه وړه شوی یا دی د دغه کمر نه په کته راغلی وی نو مرګ او ژوند خو د الله لاس کې دی، مونږ خو هغه نه شو ویلی. خو زما د بچ کېدو خو 1% چانس نه و، ځکه چې دونه هایټ دی دونه چې په سوونه فوټونه دي او ټولې کمرې دي او دغه بال دې راوالي که ته راوغورځئ. دا انتهایی د تعجب او یا د حیرانتیا خبره ده چې په دې وخت کې په 2025 کې مو په ضلع شنګله کې په خاص الخاص په پورن سب ډیویژن کې یو ګراوند هم نشته دی ماشومانو ته. او په دې باندې ما یو پروګرام نه ډېر پروګرامونه مې وکړه. بدقسمتي دا ده چې هغه سیاسي خلکو کې مطلب دا دی چې یار هغه دغه راوچتېږي او نه زموږ په دې نوجوان کې داسې شعور اوچتېږي چې د ګراوند څومره لازمي دی. او بل طرف ته که مونږ بیا ډاکټرانو سره کینو، خاص طور باندې ما ډاکټر شیربهادر خان چې دی نو هغه سره ما د شفا میډیکل کمپلیکس کې انټرویو کوله. هغه ماته ویل چې یاره شنګله خاص کر پورن نو ځوانان چې دي یعنې عمرونه یې کم وي هغوی ته زیاتره د زړه مسلې دي. نو ماته تپوس وکړو ډاکټر صاحب وجه چې ایکسرسایز کمی دی. نو ایکسرسایز به ته خاورې وکړې چې ستا په پوره سب ډیویژن کې د کرکټ دپاره د لوبو دپاره یو ګراوند هم نشته دی. نو ایکسرسایز به کېږي څنګه چې ته ماشومانو نه دغه سهولت نه ورکوې ماشومانو ته، نو هغوی به په کوم ځای باندې مطلب دا دی خپل دغه جنون یا دغه شوق یا دغه ټیلنټ دا به څنګه ظاهرېږي او دغه شوق به کوم ځای پوره کېږي. د کرکټ ضرورت دی ډېر زیاته. نو په پوره سب ډیویژن کې ګراوند چې دی دا انتهایي کمی دی، ګراوند نشته دی. او الله دې نه کړي داسې قسمه حادثې راشي نو بیا به تاسو ته هله احساس کېږي، بیا به تاسو ته پته ولګي خلک په دې کمرو خیږي، په دې غرونو کې او په روډونو کې، په تنګو کې، مطلب په اډو کې، په پولو کې، په مړه خو په خوړ کې څه ناڅه ځای ګوري هلته کرکټ شروع کوي. نو خدای دپاره په دې کې د عام خلک هم او زموږ د سیاسي مشران چې څونه دي زموږ دپاره قابل احترام دي. که هغه زموږ MNA صاحب دی او که هغه زموږ MPA صاحب دی، خاص کر د MPA ذمواري ده د وخت کې په صوبه کې ستاسو ګورنمنټ دی او MNA صاحب هم ډېر څه کولی شي، هغه پوره په وفاق کې ډېر لوی لاس دی. نو یاره د خدای دپاره د پوره شنګلې دپاره تاسو کوشش وکړئ چې تاسو ګراوند نه وکئ. خو خاص طور باندې پورن چې دی د انتهایي محرومه دی او په پوره سب ډیویژن کې یو ګراوند هم نشته دی. نو کایندلی ریکویسټ دی د ټولو خلکو، د ځوانانو، د ماشومانو د طرفه تاسو کرکټ ګراوند چې دلته زر تر زر وکئ او په صحیح طریقه باندې تاسو چې دی لکه دلته ګراوند ځمکه واخلئ، ګراوند منظور کړئ چې نوجوانانو ته دغه اهمه مسله چې ده دا ختمه شي. تھینک یو، ټیک کیر، الله پامان.